السلام علیکم ملګرو، زیم فضل نبی. نن زمونږه موضوع ده د پاکستان پیل پارټۍ کې کم د نوخار کې کم اندرونی اختلافات دغه لا پاغه باندې زموږ خبرې اترې دي. ملګرو، 13 ورځ محترمه شهید بنظیر بټو 71 وا سالګره چې کم منو شوې ده، په هغه سالګره په مناسبت چې کم درې مختلف ګروپونه په دې باندې روچي شوي دي او مختلف ګروپونو هغه خپل ځایونو کې چې کم اختلافات دغه جوړ کړي سالګره تقریبات منو کړي دي. مرکزی تقریب چې کوم د خټک باغ کې او په خټک باغ سره خوا کې چې کم دی په 2 کیلومتره باندې د پاکستان پیل پارټۍ چې کم هغه کریم دغه چې کم هغه ورکر هغه په 3 کیلومتره فاصله باندې هغه خپل سالګره منو کړی دا. ملګرو، په هغه موضوع باندې خبرې کیږي چې د اختلافات څنګه جوړ شوي دي، څنګه دغه شي اوس خو تنظیم جوړ شو، یا سورہ د مخکې تنظیم غوبوري تنظیم جوړ شو او خو بیا هم د پارټي چې کم د اختلافات ښکار ده. نن مو سره موجود په دې خبره اترو باندې مونږ چې د دې وجوهات سدي په دې باندې مونږ خبره اترې کوو. محمد الیاس خان چې د تعارف محتاج نه پاکستان بل پارټي ادنا کارکون دی او ډېر پخوانی کارکون دی او د ارس باندې نظر ساتي او د وخت موجوده چې کم دی هغه تحصیل په بي چې کم دی پریزیډنټ هم دی. الیاس دا ته وایي تاسو کم اختلافات شروع دي په دې باندې تاسو به کم نظر باندې د اختلافات تاسو ګورئ، د اختلافات په څنګه ختميږي او د اختلافات څنګه جوړ شول بدی جی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یو جهان مننه فضل نبی صاحب د نوخار او د صوبې ډیر سینیئر صحافي دي او مال وخره کو چې زه خپل خبره د پترو باندې ناظرینو ته ورسوم. اختلافات بنیادی خبره دا ده چې د پارټۍ د رول ریګولیشن نه ته هټ کر یو فیصله کې د اختلافاتو سبب جوړیږي. پاکستان پیپلز پارټۍ صوبائی صدر محمد علي شاه باچا صاحب چې کوم مقام صدر دی هغه 4 رکنی عبوري تنظیم جوړ کړی دی. دا 4 رکنی عبوري تنظیم جوړول اختیار چې کم دی نو دا د سره نشته. د تنظیم د پیپلز پارټۍ چې کم سټرکچر دی، کم آئین دی، په هغه کې د ډیسټریکټ صدر، د ډیسټریکټ جنرال سیکرټري، د ډیسټریکټ انفارمیشن سیکرټري دا اختیار د دریو عہدو اختیار دا د پاکستان پیپلز پارټۍ چیرمن بلاول بټو زرداری سره دی. درې نمونه به د ډیسټریکټ نه په مشاورت باندې زی چیرمن ته او چیرمن به بیا د اخی نوټیفیکیشن ورکي، هغه به بیا د پارټۍ آئینی عہدی وي. چونکه دا مشاورت نه دی شوی، پارټي ډیسټریکټ اعتماد کې نه دا اچولې شوی او دا تنظیم هغه جوړ کو او دا چیرمن صاحب ته په نوټس کې نه دی راغلی. نو لہذا مونږ په دې باندې شدید احتجاج وکړو او مونږ په سپین خاک کې د پیپلز پارټۍ چې کوم اوریجنل ورکرانو، نظریاتي ورکرانو، مونږ په سپین خاک کې د شهید محترم بنظیر بټو 21واں سالګری تقریب کیک کټ کو او مونږ خپل هغه احتجاج چې کم دی هغه پر ریکارډ باندې وساتلو او مونږ ان قریب چې کم دی نو چیرمن بلاول بټو زرداری سره ملاقات کول خوښمن دیو چې هغه سره مونږ ملاقات وکړو او هغه ته د پارټۍ کې دننه چې کم غیر عیني اقدامات دي دا غینه هغه با خبره کو. الیاس درته وایي چې دی وخت چې کله خټک باغ داسې خبر راځي نو همیشه چې کم دی خټک باغ چې کم دی هغه یو متنازع کیږي، لکه پارټي دغه خلاف روزي دغه شي د دې وجوهات سدي، لکه خټک باغ خود خدمات هم زیاتی، پارټي لپاره خدمات زیاتی او بیا لکه دا مونږ کتلې دي ډیر په زیات کتلې دي همیشه د اختلافاتو ګرد چې کم اختلافات جوړ شي په غي باندې ډیر کارکون تحفظات اظهار کوي. کومه لکه شواب سیب والو کومه داسې نورم دغه والو همیشه دلته اختلافات جوړې دي شو. دي وجوهات سدي. خټک باغ دا یو پولیټیکل ځای دی، سیاسي ځای دی، د خپل یو بیک ګراوند دی، خپل سیاست کې په دې وطن په علاقه کې د هغې خدمات هم شته، د هغې سیاسي طور باندې هم هر څه شته، خو د هغې لږ غونتې کمې دا دی چې هغې مشاورت نه بغیر یو فیصله وکړي نو هغه د اختلافاتو سبب جوړ شي. باقي سره د چا ذاتي اختلاف نشته، ذاتي زنګ مشران دي، زموږ قابل احترام دي، خو سیاسي اختلاف چونکه سیاسي ورکرانی او سیاسي اختلاف سره موږ په دې لرو چې په دې خټک باغ کې د الیکشن نه پس یو میټینګ شوی او په هغه میټینګ کې عبد الله اسحاق چې کوم دی هغه پاسېدو او دای چې کوم دا نجیب خټک انفارمیشن سیکرټري جوړ کړی دی د خلاف هغه تقریر وکړو چې په الیکشن کې د مال په وجره کې فنکشن هم نه کو، د جهانګيري تحصیل پریزیډنټ مو نه زما کال اټینډ کولو، نه مال جلسه وکا، نه مال جلوس کو، نه مال اوټو غوستو او دغه سي سلیم کوکر زموږ د ان کینډیډیټو هغه د اعتراض دی چې به په الیکشن کې د نجیب خټک مال اس نه فنکشن کو، نه رابطه اس نه او نو چې هغه
د پیپلز پارټي صوبایي او قومي کینډیډیټ سره د هغه تړون نشته او هغه تاسو د ډیسټریکټ انفارمیشن سیکریټري جوړوي دا د اختلافاتو سبب جوړ شو. فلک د هغه په ټول الیکشن کې په ریکارډ باندې سوشل میډیا په تھرو باندې پرنٹ میډیا په تھرو باندې الکترونیک میډیا باندې د پیپلز پارټي صوبایي او قومي کینډیډیټ دی دا خبره واضحه کی چې دا فلک تاسو د ضلعي جنرال سیکریټري جوړ کو د پیپلز پارټي د صوبایي او د قومي کینډیډیټ کې د چته جلسې لراغلي دي د تقریر کړي دي د چته فنکشن کړي دي د چته پارټي کینډیډیټ لا یو کارنر میټینګ ارینج کړي دي د چته جلسه ارینج کړي دا لکه د خدماتو ته وګوري نو هغه رنګ د لوهده ور کوي نو دا بنیادی اختلاف چې جوړ شوی دی دا عدم مشاورت باندې جوړ شوی دی او په دا خصوصا په دې دوه عہدو باندې خو پیپلز پارټي ډېر شدید احتجاج کړه چې دا دواړه عہدې د دې اهل نو تاسو دا عہدې دی لور کې په نوخار ضلع کې د پیپلز پارټي ډیر سینیئر کارکونان موجود دي او د هغه پیپلز پارټي سره د ډیر وخت نه ریلیشن را روان دي د دې اهل تاسو هغه اهل خلق رستو کو او نه اهل امر مخ کې نو دا د اختلافاتو سبب جوړ شو او دا د دې آغاز چې کم دی نو دا د خټک باغ نو شو. الیاس دا ته وایي چې کوم پاکستان بل پارټي باندې کم تیر الیکشن مونږه وګورو پای کې دا لکه دلته خو نوخار کې چې کوم ونه پارټي یو سینیئر پارټي بوا هغه به ډیر مطلب چې دوه قومي یو سو کم از کم 3 سیټونه باغی اوکل دی الیکشن کې چې کوم هغه شان پوزیشن رانغو هغه و مشپغم لمبر تراغه او هغه خلک چې کوم دی هغه پاکستان بل پارټي دغه چې کوم د الیکشن دوران کې هغه نور پارټي ته لاړل او اوس د الیکشن کې دوران کې هغه بیا راځي پارټي ته نو آیا تاسو دی پارټي ته د خلکو نن تاسو دغه کړي شوکاس نوټس ورکړي دي د خو آل تتلل د پارټي خلاف بدای اوټ استعمال کو بیا اوس راځي پارټي د چکل پارټي ته وته پته لګي چې د گورنر صاحب یادا سه نور پارټي دغه راځي نو په هغه تر باندې خلک بیا داسې راځي نو د دې خلاف تاسو دغه کړي دي ګام کړي دي. پاکستان پیپلز پارټي همیشه خپل دروازې ټولو سیاسي خلکو ته کولو ساتلې دي کاغذ هم د سر دشمن وي خو چې پیپلز پارټي ته راځي نو زمونږ هغه ته ویلکم دی هغه باندې زنګ اس قسم اعتراض نشته. د صوبې سابقه سی ایم محمود خان هغه سردار علي خان سره ملاقات کړی دی هغه زمونږ صوبایي لیډرشپ سره ملاقات کړی دی داغه چیرمن بلاول بټو زرداری سره ملاقات شوی دی چې هغه د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین هغه چیرمن دی نو ازمونږ ته داغه تکرونه وګوره زموږ باره کې داغه الفاظ وګوره خو چې هغه واپس اوس پاکستان پیپلز پارټي ته راځي یا پاکستان پیپلز پارټي سره هغه الینس کوي یا اتحاد کوي نو پیپلز پارټي دروازې هغه ته ځکه کولو دي چې پیپلز پارټي د دې وطن په سیاسي پارټو کې دا یو پروګریسو یو لیبرل یو سیاسي یو جمهوریت پارټي ده او مونږ په اوټ باندې یقین ساتو مونږ په بل څه باندې یقین نه ساتو یا دغه سي دین مخکې د پرویز خان خټک سے خبره کېده پیپلز پارټي ته که هغه پیپلز پارټي ته راځي یا د هغه رابطې شوي دي یا د هغه خواهش ته که پیپلز پارټي ته راځي د پیپلز پارټي د نوخار ضلع کارکنان ورکران مونږ ټول پولیټیکل پارټو ته او مونږ اپیل کوو چې تاسو د نور پارټو په نسبت پاکستان پیپلز پارټي جوائن کړئ. پاکستان پیپلز پارټي د دې وطن د دې ولس د دې علاقې د دې خلکو د فلاح او بهبود لپاره د دې منشور د دې سوچ د دې فکر د نور پارټو په مقابله کې ډیر زیات روخانه دي دا انو پدی وجبان دي ټول پولیټیکل پارټو ته مشرانو ته او کارکونانو ته زموږ اپیل دي چې پیپلز پارټي تاسو ته ویلکم کوي او تاسو دروازې کولو دي. درته وایي چې د کوم اختلافات په تنظیمي سطح باندې او شورو دي دا بسنګ د دې ستا په دغه کې زین غدي او ختمېدل بسنګ یو په پارټي لکه خلک ګوري کارکونان خپکیږي چې دا بسنګ به په یو پټلې باندې روان شي د دې دغه تاسو دغه شته په هغه کې خو زه خو اپریشیټ کوم ادریس خټک چې هغه ستا سروز دراتلونه یو نیمه غنټه مخکې ما سره رابطه کړې ده او هغه دا محسوس کړی ده چې را کینو او د اختلافات ختمو نو چې هغه کینی او اختلافات ختمي لازمان خبر د نورو خلکو سره هم رابطه کړی وي نو او پیپلز پارټي ما تاسو ته وی چې زمونږ هیڅ سره ذاتی اختلاف نشته تنظیمی اختلاف ته د آئین مطابق اختلاف ته
څوک مونږ سره په عین مطابق چلیږي پارټي تنظیمی سیستم باندې ټیک چلیږي هغه سره به مونږ ځان چلو څوک چې دا غي نه هټ کر چلیږي مونږ به مخالفت کوو ادریس خټک سټپ شته دي چې ټولو پارټي ملګرو سره ځکینم د اختلافات ختمو نو هغه چې یو قدم شه دي مونږ دوه قدم اخلو او د پارټي وسیع تر مفادو کې ان قریب به تاسو واورئ چې دا ټول اختلاف چې کم دی دا به ختم شي او پارټي به واپس یو موټی شي او په یو شریک به د پارټي د پلیټ فارم نه به جدوجہد کوو. جی ناظرین تاسو د محمد الیاس دا خوږی خبره ووري د پاکستان پیل پارټي کې څنګه اختلافات شروع دي او د اختلافات په څنګه ختميږي دا خبره تاسو خبره وردي موږ وقتن فوقتن د سره موږ په دې موضوع باندې خبرې کوو او ځکه چې د سیاسي بصارت ډېر لوی ګهرا نظر په دې باندې ساتي جی ډېر مهرباني جی والسلام.